ګرانو کتونکو په پیښور کې نن د کرایم واقعاتو کې مختلفو ځایونو کې 3 کسان مړه دي او د یو کس نه رهزنانو لکونو روپۍ اخیستې دي او هغه تښتېدلي دي. د قتل پیلنۍ واقع چې کوم دغه د داودزو تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې معروف ولد اورنګزیب په زخمي حالت کې پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې دی او د نور ملګري داودزو ته راغلي و کرکټ یې کولو. د کرکټ میچ دوران دی مخالف چې کوم ټیم و هغې سره جنګ شوی دی، زباني تکرار شوی دی، بیا لاس اچولي دي او بیا د دې هغه لاس اچولو مشران راغلي دي خلاص کړي دي، زخمي ویلي دي چې کله دې خلاص شو نو دې ته مشران وویل چېرې دا پیچ روان کوي، نو دی وایي دې بیلچې راواخیست، دا پیچ یې ورانولو. دې کې بیا مخالفین کوم کسان چې کوم دي هغه پرې راغلي دي، په دې باندې ډزې کړي دي. په دې ډزو کې د 17 سالو یا د 16 سال هلک دی عباس ولد ګلسید سکنانه عامې دی مړه دی، او د معروف او د بل ملګری رؤف دا چې کوم دي زخمیان دي، ملزمان تښتېدلي دي، پولیس د هغې تلاش شروع کړی دی. د قتل دویم واقع چې کوم ده اتاکال کې شوې ده، چېرته چې د چارسدي اوسېدونکی دی مکرم خان، د پرون په خپل سانډوی دی په تاکال بالا کې اوسېږي، د هغه نوم دی امتیاز عرف شینې. د دې دواړو په ټلیفون باندې تکرار شوی دی. نن سهار بیا د مکرم خان راغلی دی کال بالا ته د خپل سانډو کور ته، دلته بیا جګړه شوې ده. د امتیاز عرف شینې لګي شوی دی او د مکرم خان ویشتی دی، مکرم خان مړه دی او پولیس د مکرم خان د کونډې په رپورټ باندې د ملزم خلاف اف ای آر درج کړی دی. قتل درېیمه واقع چې کوم دغه د شاپور تاڼې په حدود هندکي دامان کې شوې ده، چېرته چې په سابقه دښمنۍ باندې معشوق علي سک نه ګړي میرعالم خان قتل شوی دی. پولیس د د زوی په رپورټ د زوی دی پرویز دغه په رپورټ باندې د ملزمانو خلاف اف ای آر درج کړی دی، وجه چې کوم دغه سابقه دښمني یادېږي. بله د رهزنۍ واقع چې کوم دغه د خزانې تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې د سکریپ بیټرانو کار کوي انعام الله د پولیس رپورټ درج کړی دی چې یاره د جمعې په ورځ باندې لکه مطلب پرون په 23 اګست باندې د او د ملګري دي د فقیرآباد تاڼې سره یو بینک نه 12.5 لاک روپۍ راواغېستې، بیا لاړل پتنګ چوک سره بل بینک نه 9.5 لاک روپۍ راواغېستې. دا ټولې پیسې دي یو تیله کې لفافه کې یا کپړې تیله کې بندې کړې وې. کله چې دی په 400 روډ باندې دغه جانسیت کبابي دکان ته نږدې رسېدلي دي، په موټرسایکل باندې 2 رهزنان راغلي دي او د دې نه دا تیله اغشتې ده. د مودې پولیس ویلي دي چې کله چې دا رهزنان تښتېدل نو ده رانیولي دي شاته نه، ورسره لاس اچولی دي. چې کله یې ورسره لاس اچولی دی نو چې کوم هلک موټرسایکل چلوي هغه ماسک اچولی و، هغه هم تلر شوی دی، او شاته چې کوم هلک ورپسې ناست و چا چې مخ په رومال پټ کړی و د هغه مخه ښکاره شوی نه. د ملزمان خو تښتېدلي دي، پیسې هم تښتولي دي، خو د پولیس ته د هغه کسانو نومونه اخیستي دي. باینه مې بیا په اف ای آر کې هغه ملزمان چارج کړي دي او پولیس وایي چې هغې د ملزمانو خلاف اف ای آر هم درج کړی دی او د هغې تلاش یې هم شروع کړی.